نن چې ګوري هر طرف ته مسلمان پریشان دی، وګوره لوړې دي او دون دی او باران نشته، بیماری زیاتې شوې، او چې باران کله نی نو بیماری هم ظاهره ده چې زیاتې شي، اثرات د انسانانو باندې زیات دي. نو د دې یو حل درته ښیم، آسان حل، انتهایی آسان حل، چې هغه دی استغفار. چې هغې کې ورته شک و شبه شته نه. الله په خپله فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. دا خو زه نه یم، ګوره دا خو الله یې. دا داسې یقیني حل دی. د هر تا ته څه پریشاني ده، تا ته څه تکلیف دی، تا ته څه مشکلات دي، د ټولو حل دا چې استغفار کوه. څومره استغفار. ګوره حسن بصري صاحب ته په خپله یو کس رالو، وی جي باران نشته. حسن بصري صاحب ورته وی چې استغفار کوه. بل رالو وی حضرت زامن مې نشته، وی استغفار کوه. بل رالو وی حضرت د ما چې دی نو مال حال نشته دی او غریب یم ډېر، حضرت ورته وی استغفار کوه. شاګردان ورته وی چې درې کسان رالل، مختلف سوالات یې وکړل، تاسو ورته یو جواب ورکړو. نو دا زه خو نه یم حضرت حسن بصري صاحب وی. نو زه هم درته یم دا خو زه نه یم، الله یې. حسن بصري صاحب وی سوره نوح راواله قرآن عظیم کې الله یې. نوح علیه السلام ما خپل قوم ته وایي چې تاسو استغفار وکړئ. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. الله فرمایي نوح علیه السلام خپل قوم ته څه وایي چې تاسو استغفار وکړئ، نو الله ډېر بخښونکی مهربان دی، تاسو ته به ګناهونه معاف کړي. او تاسو یرسل السماء علیکم مدرارا، اسمان طرف نه تاسو باندې بارانونه نازل کړي، باران هم علاج وشو. طریقه څه ده؟ استغفار. ویمددکم باموال وبنین، تاسو سره په مالونو په اولادونو سره، تاسو په زامنو سره و تاسو سره مدد وکړي. تاسو ته به زامن ډېر کړي، تاسو ته به مال حال ډېر کړي، غریبي به ختمه کړي. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهار، تاسو ته باغات ډېر کړي، تاسو ته به نهرونه ډېر کړي، مدد به در سره وکړي. دا ټول علاج چې دی د هرې بیمارۍ، د هر تکلیف، د هر مصیبت، د هرې پریشانۍ علاج چې د استغفار کې پروت. تاسو دا شروع کړئ انشاءالله. کم از کم علما یې چې 1200 ځله استغفار وکړي روزانه، ټول مشکلات به دې حل شي. او که 12,000 دې ووایي روزانه، نو 12,000 خو چې چا ووایي نو بس هغه معرف ورته حاصل شي چې ورته خواب او خیال کې به دې هم نه لیدل. نو کوم چې تاسو سهولت مطابق ویلی شئ هغه شروع کړئ انشاءالله العزیز. ټولې بیماری او ختمېږي. 40 دن پورې 1200 ځل شروع کړئ. کوم استغفار هر کوم چې تاسو خوښي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، استغفر الله ربي. کوم چې درته اساني 1200 پیرې روزانه شروع کړئ. 40 دن پورې وایئ. ښه د زړه نه ګورئ، توبې په نیت، دا نه چې بس صرف په الفاظو سره استغفر الله استغفر الله. نو ښه د زړه نه توبې وباسئ او استغفار وکړئ انشاءالله. تو ګوره بارانونه به هم را نازل شي، ټینشن به دې ختم شي، بیماری به دې ختم شي، پریشانی به دې ختم شي، رزق به درته الله داسې ځای نه درکوي چې د تا وهم ګمان کې به هم نه راځي. الله تعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. ټولو ته اجازت دی، بس ښه د زړه نه شروع کړئ. 15 واړه وخته مونځ شرط دی او د حلال مال طلب، حرامو نه ځان ساتئ. انشاءالله تو وګورئ څنګه ستاسو د استغفار دا وظیفه اثر کوي. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمدلله.